بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو او څنګه تاسو ته پته ده د بریکوټ مختلف چې پاغه کې کوټا غالېږي کم یوسز راځي پاغه کې د لاک ډاون چې د عمل په صورتحال باندې وتا سو خبرو چې د شپږو بجو نه د سهار د شپږو بجو پورې به مکمل لاک ډاوني د دې سره سره چې نن کم انتظامیه د تحصیل انتظامیه ور سره سکیورټي فورسز او پولیس کمباینډ د بریکوټ کې د حکومتي اس او پیز باندې د عمل کولو لپاره چې د اویرنس پروګرام د فلیګ مارچ پدې کې به ماسک چې د هغه ته لګي دکاندارانو سره به خبرې کیږي ور سره سره د جمعهتونو چې کم امامان دي دا غوي سره به هم چې د پدې حواله باندې میټینګونه کیږي چې کم د مانزه صورتحال له پاغه باندې به هم د حکومتي کم اس او پیز چې دی هغه به فالو کیږي. نو موږ تاسو ته نن چې د دې صورتحال کم چې دا کرونا چې د حکومتي حلقه جاری شوې دي چې پاغه کې د ماسک لګول چې دی دا لازمي قرار کړی دي. نو په دې باندې بریکوټ بازار ته به د سیول انتظامیه اهلکار ورسره د سکیورټي فورسز پولیس چې دي هغه به ځي او په بازار کې به دغه مهم چې دی په دې باندې به د بازار تاجر برادرۍ سره خبره کوي. نو تاسو چې دی زمونږ سره راځي او د بازار چې کوم صورتحال دی د دې نه موږ تاسو خبرو چې یاره څه صورتحال دی اس او پیز باندې عمل څومره یقیني دی. نو په دې حواله باندې انتظامیه چې دی دغه د بازار د تاجر برادرۍ دکاندارانو سره به خبره کوي. زمونږ سره راځي. دا تاسو ګورئ چې ایس ډي پی او ساجد ممتاز چې دی هغه د ماسک واچو بچي بیا بغیر ماسک بار نه راوړي. ها شابه نه واچو کنه واچو بچي اسمه نه ماسک واچو دا تاسو ګورئ چې دا فلیګ مارچ په حواله باندې د ماسک لګولو چې کوم صورتحال دی په هغې باندې انتظامیه چې دی په بریکوټ بازار کې موجود د ورسره سکیورټي فورسز اهلکار چې دي د ګاډو والا چې دی هم تاسو ګورئ چې په دې کې هېڅ عمل نه کیږي. نه تا چې ګاډی را روان کړی ماسک ضروري نه دی چې تو ولګې ستا د صحت او د ژوند لپاره. زما سره څوک شته نه سهیل باچا زه کې یوازې ناست یم په دغه کیسټ کې ماسک لګوم بازار کې را تېرېږي نو نو تاسو ګورئ چې کم ګاډو والا چې دي نو هم دوی د ماسک کم عمل چې دی په هغې باندې پراپر عمل نه کوي. پکار دا دی چې موږ د خپل ژوند لپاره د خپل کور والا د ژوند لپاره د ماسک استعمال چې دی دا لازمي کړو. دا ګورئ دی ګاډي کې چې کم فیمیل ناست دي نو هغوی ماسک نه و لګولی او ورسره هغه ناسو موجود و. دی راکړو सर से वो मैसेज देने के पास करे खलक तैयारी दुकानों का बंद है लगा दुकान खोलाओ का تاسو ګورئ چې د کم دکانونو بندولو عمل چې و نو هغې کې دا میسج تاسو ته بیا وایو چې دکانونه خپل مه بندوئ کاروبارونه بحال دي. حکومتي کوم اس او پیز چې ده په هغې باندې صرف عمل وکئ دکانونه مه بندوئ. دکانونه چې دی تاسو کولا وساتئ خو کم اس او پیز چې دي د حکومت د طرفه په هغې باندې عمل وکئ. نو تاسو ته د دکانونو دا اعلان چې دی کېږي د پولیسو د طرفه چې دکانونه به ستاسو اوپني خو چونکې د ماسک استعمال چې دی هغه تاسو لازمي کوئ. نو د دغې دپاره چې دی
تاسو په دې باندې عمل وکړئ چې یاره د ماسک کم استعمال چې دی هغه تاسو لازمي کړئ. کم گاڑو والا چې دي نو د هغوی دپاره هم دا سخت هدایت جاری کړی شوي دي چې په گاڑو کې سپیس په ساتي. د سورلو چې کم گاڑي دي ورسره د ماسک استعمال چې دی هغه ضروري دی. نو په دغه حواله باندې د حکومتي SOPs باندې عمل کولو سره به کاروبارونه چې دی اوپني. که تاسو د ماسک استعمال نه کوئ په حکومتي SOPs باندې عمل نه کوئ نو بیا به چې دی نو لاکډاون سختیږي هم نورې سختۍ به هم کیږي. فلحال کاروبارونو بندېدو داسې څه اطلاع نشته چې کاروبارونه تاسو بند کړئ. د شپږو نه واله ماښام سهار شپږو پورې به کاروبارونه بني. دا ګورئ چې د تحصیل انتظامیې د طرفه چې کم د ماسک استعمال دی نو په دې باندې چې دی تاسو ته دا ښیو جي دا ماسک ولې نه دی لګولی ماکس او ورک دا لګوه خبر شو تاسو ګورئ چې د ماسک لپاره چې د تحصیل انتظامیې د ما سره دا وخت د تحصیل انتظامیې تحصیلدار نعمت الله خان موجود دی. نعمت الله خان زیات تر خلک چې دی هغه د ماسک استعمال نه کوي نو څونه ضروري دی ماسک استعمال؟ ډېر ضروري دی د خپل ځان دپاره د خپل ګاونډیانو د خپل اهل و عیال دپاره د ټول پاکستان ډېر ضروري دی او موږ له ټول ډېر زیات احتیاط پکار دی او احتیاط چې دا نیم علاج دی. نظام چې ټول خلک د زما پیل چې دوی ټول زیات احتیاط وکړي او ډېر زیات احتیاط وکړي چې څومره کولی شي چې وکړي او سوشل ډسټنس وساتي. تحصیلدار صاحب د څه خلکو دا کاروبارونه بندول نو د دې خو د شپږو بجو نه سهار د شپږو پورې دی نو تاسو د هغې لپاره احکامات جاري کړو چې یاره کاروبار دوی ته اعلانونه کړي د شپږو بجو نه هر قسم کاروبار به بند وي. صرف میډیکل سټور به کولاوي سبزۍ والا به کولاوي پای او مستو والا به کولاوي نور به بند وي تورور به کولاوي. مننه چې زما سره تحصیلدار به ریکورډ موجود و نعمت الله خان ورسره SDPO ساجد ممتاز ورسره د آرمي اهلکار ورسره تحصیل انتظامیه چې دا هغه موجود ده. موجوده کم فلیګ مارچ چې دی نو په دې کې زیاتره چې دی د ماسک د استعمال خبره کیږي. تاسو هم په دې سکرین باندې ګورئ چې د ماسک استعمال چې دی هغه د هغې دپاره زور چې دی زیاتره زور د ماسک په استعمال دی. کاروبارونه فلحال اوپن دي. د شپږو نه واله ماښام سهار د شپږو پورې به کاروبارونه چې دی هغه بني. د ایمرجنسي په صورت کې به د کور نه راوتلي چې په هغې کې د هاسپټل تللي یا داسې ایمرجنسي صورتحالي نور په مومنټ باندې به د شپږو نه ماښام د شپږو نه سهار د شپږو پورې پابندي وي. زما سره SDPO ساجد ممتاز موجود دی چې هغه د دې نه مخکې میسیج ورکړو چې تاسو څه وکتل د ماسک استعمال زما په خیال 80% شته خو دا 20% نشته نو څه ګڼئ؟ زه خپل ځان ډېر زیات خوشحال شوم او د ملک د قانون او SOP حوالې سره ډېر پابند خلک دی او زه ډېر زیات خوشحال شوم. موږ په دې بازار کې ګرځو زموږ اکثریتو خلکو چې دی ماسک لګولی دی نو دا یو 10-15% خلک دی. الله دې دې ته توفیق ورکړي او ان شاء الله چې دا موږ SOP فالو کوو دا شرط نو زموږ کاروبار به نه ډسټرب کیږي زموږ عبادت به نه ډسټرب کیږي. زموږ د راتلو سره خلکو شټلې بندولې تاسو بیا احکامات جاری کړل چې یاره د دکانونو بندیز نشته د نه زموږ دا خواهش دی چې کاروبار وشي. موږ غواړو چې غریب سړی خپل روزګار وکړي. موږ دا د ګورنمنت دا پالیسی ده چې غریب سړی بے روزګار نشي. د دې د وجې نه موږ د ماسک صرف پالیسی چې دا په دې باندې کوشش کوو په دې زموږ فوکس. مننه چې زما سره SDPO ساجد ممتاز موجود و چې د ماسک په استعمال باندې چې دی هغوی زیاتره زور راولي چې یاره د ماسک استعمال چې دی دا یقیني کړي. تاسو راځئ چې موږ تاسو ته وښیو چې یاره دغه بابا موجود دی د ماسک د استعمال لپاره. بابا څونه ضروري دی دا ماسک تا ولې نه دی لګولی؟ لګوئ ماسک چې دی دا د دې لګول چې دي ضروري دي. دا وخت تاسو په ریکورډ بازار کې مونږ نیخ په نیغه ګورئ
چې د انتظامیې د طرفه هم دغه SOPs باندې د عمل کولو چې دی په هغې باندې زیاتره زور چې دی راوړی شوی دی. نو د پاک فوج د اړخه چې دی نو هم پروټیکشن ټیم موجود دی، ورسره تحصیل انتظامیې د طرفه چې دی هم ټیم موجود دی، ورسره د پولیسو اهلکار چې دی په ګډ تعداد موجود دي. مقصد دا دی چې یاره د ماسک کم استعمال دی، په هغې زیاتره چې دی زور راوړی شي او د ماسک استعمال چې دی هغه ضروري دی. تاسو ګورئ دا وخت د ماسک په حواله باندې ماسک چې دی هغه هم تقسیمیږي، ورسره په دې باندې د عمل کولو چې دی هم تایید کیږي، ورسره اعلانات هم کیږي چې تاسو خپل دکانونه مه بندوئ، کاروبارونه چې دی هغه جاري وساتئ، کاروبارونه به ستاسو چې دی هغه کولا وي. بریکوټ بازار چې دی اوپن دی، خو د دکاندارانو لپاره د حکومتي SOPs ضروري دي چې ماسک استعمال شي او دوی ته کم ګاګ دننه ځي هغه ماسک چې دی د هغې استعمال چې دی یقیني کړي. دا وخت تاسو ګورئ چې زموږ په دې سکرین باندې د سکیورټي اهلکار چې دی هغه هم موجود دي، ورسره پولیس ټیمونه چې دی هغه هم موجود دي، دکانونه چې دی هغه اوپن دي، خو د ماسک استعمال چې دی په هغې باندې زیاتره چې دی زور راوړی کېږي. زما سره د ټریډ یونین صدر چې موږ وکتل 80% خلکو عمل کړی دی دکاندارانو په ماسک په استعمال، خو تاسو په خپله د لهر نه خبرېږئ څونه ضروري دی د ماسک استعمال؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تاسو چې څنګه وایي چې 80% ماسک لګېدلی، دا 20% چې دی ان شاء الله دا به هم پوره شي. زمونږ خبرې اترې روانې دي، اعلانونه هم په مخه کېږي او ان شاء الله تعالی العزیز ډېر زر به قابو شي که خیر دا 20%. دا راته ووایه چې تاسو کوم دکاندارانو مونږ ولیدو نو د هغوی دا مطلب و چې یاره لاکډاون دی یا شټلې څه خلکو بندولې، بیا تاسو اعلان وکړو نو په دغه باندې تاجر برادرۍ خبر کوي چې یاره دغه نه ده، خو SOPs باندې عمل کول. تاجر برادرۍ ته زه دا اعلان کوم چې لکه مطلب دا دی حکومت چې کوم اعلان کړی دی د قانون به احترام کوو او د قانون دا SOPs مونږ ته کړي جاري کړي دي چې مطلب دا د ماسکونه به لګوو، سینیټایزر به ږدو ځان سره او کوشش به دا کوو چې ګاګ ته به هم دغه وینا کوو. نور به بازار چې کوم دی د سهار د بانک سره کولاویږي او ماښام په 6 بجې به بند. SOPs عمل وکړو نو کاروبارونه به بند نشي ان شاء الله. که دوی عمل وکړو نو کاروبارونه به بند نشي او که وی نه کړو او دغسې حالات روانو لکه دا کم چې روان دي دا 20% او دا مسله دوی ختم نه کړو لکه څنګه چې مردان بر شو نو بیا به دغسې د اسوات هم بندي. نو لکه د دې مونږ دکانداران ته تاسو دا اپیل کوئ چې دا ستاسو په لاس کې دي؟ پرزور اپیل دی زما دکاندارانو ته، پرزور چې پوري طور د دوی د خپل د قانون احترام وکړي او عمل دي چې کوم دی په دې خبرو کېدای شي چې کوم ماسک یو دکاندار خپل ګاګ لور کې او د دنه سودا وکړي په هغې کې د هغې 10 روپۍ کټ کړي، خو د دې انټر کېدو ماسک چې دی دکاندار ته لازمي. بالکل لازمي خبره ده. موږ نن دکانداران ته ویلیم دی که څوک تینالي دا 10 روپۍ د بخوش خود څه خبره نشته ده، خو نه چې د خپل مخې ته ځان سره یو ډبې دوږدي چې ګاګ راځي او د چا نه په کار دی چې هغه ولور دې بریکوټ بازار صدر او دلته کې مضافات ډېر زیات او دلته خلک سوداګانو لراځي، نو دغه خلکو ته به څه وایې کم چې دلته سودا لراځي چې دوی خو کم سې کم د ځان سره ټولو خلکو ته زما ستاسو د میډیا په وساتت سره دا اپیل دی چې حکومت کوم SOPs جاري کړي دي په دې باندې عمل پکار دی. ټیک معراج دا راته ووایه چې د شپږو نه واله تر سهار د شپږو پورې د صورت کې به عام پبلک مومنټ کوي نور به بني، نو په دغه کې هم پبلک ته چې د خپل خیالات شریک بس پبلک ته زما دا خواست دی چې یاره کوشش دی وکړي ځکه چې نن مونږه کم میټینګ وشو، په میټینګ کې کم صورتحال ښکاره شو نو مونږ دونه پورې دغه کړی چې یاره لکه 1200 کیسونه راغلي دي نن سبا. په دې 1200 کیسونو کې په پوره سواد کې چې کم دی نو تحصیل بریکوټ په ټاپ روان دی. نو زه د تحصیل بریکوټ مضافات او چې څونه د بازار خلک دی څونه پبلک عوام دي ټولو ته دا اپیل کوم چې لکه مطلب دا دی زموږ سره د تعاون وکړي او د خپل ځان سره د تعاون وکړي ځکه چې مطلب دا دی دا شیز خورېږي او که نه خورېږي نو بیا د افواح هم خورېږي، نو لحاظه لکه مطلب دا دی زموږ کاروبارونو تباهۍ طرف ته بیا لاړ شي. نو ټولو دکاندارانو ته هم دا اپیل دی او پبلک ته هم دا اپیل دی چې حکومت کم هدایت جاري کړي په هغې باندې عمل وکړي. کور موادان زما سره ټریډ یونین صدر معراج الدین موجود او تاسو وکتل چې حکومتي کوم SOPs چې دي په هغې عمل ضروري دی، ولې چې دا ستاسو د ژوند ستاسو د کور والا د ژوند چې دی ضمانت دی او د ماسک استعمال ډېر زیات ضروري دی. مسئول باچا له راکړه اجازت د الله په امان.